نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. زما محترمو او خوږو دوستانو، نن یو حدیث مبارک هغه تاسو ته ذکر کوو چې عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کله یو مسلمان بنده په ښه طریقې سره کاملي طریقې سره اودس وکړي او د اودس نه وروسته بیا دا کلمات دا دعا ووایي: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل شانه دته د جنت اته واړه دروازې کولاو کی، په کومه دروازه باندې د خوښه وي د داخل شي. ډیره بهترینه دعا ده. کوشش وکړو کله هم اودس کو نو اودس سره سره اودس نه وروستو دا دعا لازم وایو. ډیره اسانه هم ده او ډیره مزیداره خوندوره هم ده او اجر او ثواب هم ډیر زیات دی. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.